یونس علیہ السلام چې ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر داغه قوم باندې چې څو وخت کې الله اراده وکړه د عذاب راتلو نو یونس علیہ السلام ته خدای پاک ویلې چې ته یو طرف ته شه د قوم د پاره ما فیصله د عذاب وکړه دوی باندې عذاب راځي او ته یو طرف ته شه نو یونس علیہ السلام چې هغه ته نه غرونو ته لاړو چې غرونو ته لاړو نو د قوم چې څو وخت کې آثار د اسمان ولید نو پوه شو چې دا د یونس علیہ السلام خبره چې ودا خو رښتیا و او والله چې عذاب را روان دی نو ټول قوم را ټول شو او د کلی نه بار یو ډاګه ته وته او ټول خدای ته سر بسجود شو چې یا الله مونږ استاد پیغمبر نافرمانی کړې ده خدای معافي غواړو مونږ معاف کا اراغله عذاب ته نه واپس لاړو چې عذاب ته واپس لاړو قوم خو الله ته رجوع شو بس صحیح خلق شو یونس علیہ السلام چې څو وخت کې راغې هغه دا خیال کړو چې بس قوم د قوم به تباه شوي چا ورته لاره کې وي چې هغه باندې خو عذاب راغلی او خو هغه عذاب ته واپس لاړو قوم تباه نشو یونس علیہ السلام دغه وخت کې دا خیال وکړ چې کزوز د قوم تلار شم نو زما تکذیب به وکي دوی بداوي چې تا مونږ ته دروغ ویلیو مونږ باندې خو عذاب را نه غي دغه وخت کې یونس علیہ السلام د الله د حکم انتظار ونکړ چې اوس ما ته څه حکم کیږي چې داسې لار شه او کدا سه لار شه نو د روان شو مخ په دریاب باندې او خیال وکړ چې د دې دریاب ناغه غاړه بلار شم اول ته به وخت تیرو کشتای کی چې سور شو کشتای روانه شو چې د دریاب منځ ته ورسېده نو کشتای ونخته چې ونخته اوس نه مخکې ځي او نه رستو ځي مانګیان دي د کشتای چې کوششونه کوي چې اوس څه چلو کو आवाज وشو چې په دې کشتای کې د مالک نه څوک باغیرا تختیدلې ده نو دا کشتای به ترغه نه روانيږي چې ترسو پورې هغه باغی تاسو دې سین ته نه غورځولې کشتای والا اریان دي چې سچلو کوس دی کشتای کې خو یو سړی هم داسې نه دی چې هغه د مالک نه باغی وي د شان او شوکت نه یوم او بیا د پیغمبر خو ډیر لوی مقامی ډیر لوی شان او شوکت وي
پاغی چرته دا خیال کې دی شو چې دا به د مالک نه باغی. یو تا ګوري بل تا ګوري بل تا ګوري. یونس علیہ السلام ورته فرمایل چې باغی زېما ما وګرځوي د دریاب تنو الا بدا کشته روانيږي کینی نه رواني. اغي ورته وی چې ستاد شان او شوکت نه دانه معلومیږي چې ته باغی. یونس علیہ السلام ورته فرمایل چې خدای قسم کا زم نیم لړا کړي چې ترغه پورې دا کشته روانه نشي. ډېر وخت پکې تیر شو. کشته کې نور دنیا چې څومره ناسته دا غم مجبوره شوه. مانګیانم مجبور شو. یونس علیہ السلام یونی وو دریاب ته وغورځول. او چې وی غورځولو دې مقام کې الله د تب دریاب یو نهنګ ته حکم کړو چې دې کشته نه سړی را وغورځيږي ته تیر کا. اغه نهنګ لوی مېد دریاب ورته ولاړو چې څنګه دې ورغورځولو هغه ونی و خلک او بس تیرې. نهنګ ته حکم وشو چې دا هضم نکي. ما دا ستا خېټه د پاره قید خانه جوړه کړې ده. دې بستا په دې خېټه کې قیدی. تاسو خیال را سلويخت ورځي یونس علیہ السلام چې هغه د مئی په خېټه کې قید. دا وخت کې الله ته التجا وکړه چې بار الہ دې زنه د وتو صورت بچي وزم بچنګا. نو الله ورته وظیفه وخودا چې زما د گرفت او د پکړ نه چې نجات غواړي نو د مئی په دې خېټه کې دا وظیفه شروع کا. چې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. لا اله الا انت اے خدا بل څوک نشته مگر ته. سبحانك پاکی دا تعالی را. انی کنت من الظالمین خدای ما په ځان زیاته کړې دي چې ما ستاد یو حکم انتظار نه دی کړی. عزیزانو سلويخت ورځ یونس علیہ السلام د مئی په خېټه کې دا وظیفه کوله. یونس علیہ السلام پیغمبر دی. صرف قوم تلانړو او مخ په دریاب روان شو او د الله د حکم انتظار یې ونکړ. نو الله د کشته نه مئی لاندې وغورځولو مئی تیر کړو او سلويخت ورځې خدای د مئی په خېټه کې قید کړو او ورته وی چې دې خېټه کې به ته قیدې
تا زما د حکم انتظار ولې ونکړ؟ ولې؟ نو د کب په خېټه کې په دریاب کې 40 ورځې یونس علیہ السلام غوندې پیغمبر قید کړو. زمونږ ټول عمر د خدای د حکم د انتظار خو څه کې باغیان یو چې مونږ به څومره کروڑونه اربونه کاله په جهنم کې کېږي. نو وظیفه ورته خدای د مئی په خېټه کې وښوده چې په تیارو کې خو پروتې وظیفه وکړه چې نجات درته وشي. لا اله الا انت سبحانک، خدای تا نه بغیر بل څوک نشته، ته پاکې. انی کنت من الظالمین، خدای ما په ځان زیاته کړې چې ستا د حکم انتظار مې نه دی کړی، معافي غواړم. نو 40 ورځې پس مئی ته حکم وشو چې ورشه اوسې د دریاب په غاړه الټي کا. نو راوړو د دریاب په غاړه الټي کو، او د کدو بوټي ته حکم وشو چې ورشه د کب په خېټه کې بدن کچا شوی دی، ته پې ورشه بوټی سوری جوړ کا چې دا بدن مچان پې کېني. یونس غوندې سړي سره دا چل شو.